بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د اسماء عاملو با سینه دا شروع کړو. پای کې منګه اول مصدر ویلو چې هغه صرف په وسه باندې دلالت کوي. مصدر هغه اسم چې صرف په وسه باندې دلالت کوي، خپل فعل په شانته عمل کوي. کفعل لازمو جو صرف فاعل طرف ور کوي، او کفعل متعدی نو فاعل طرف مفعول به ته نسب ور کوي. او کله کله دا په اضافت سره استعمال چې نو فاعل بیا لفظا مجرور او مانن مرفوع وي. او بیا موږ ویل اسم فاعل هغه اسم چې دلالت کوي په ذات باندې چې معنی مصدری پای پورې قائمه په طریقه د حدوث باندې. اسم فاعل او ځان د ثلاثي مجرد نه فاعل په د باندې راځي غالبا، او د غیر ثلاثي مجردونه دغه باب د فعل ماضی معلوم په ځن باندې سره د معمولی تبدیلی نه چې دې په دې باندې ممی مضموم لګو علامت مضارع په دې باندې ما قبل اقل بکسرو کو کسر پینوا او باقی کې به تنوین تمکن جاری کوم. بیا دا اسم فاعل هم د خپل فعل په شان د عمل کوي، یعنی فاعل لره رفع او مفعول به لره نصب ورکه ک فعل متعدی. خو د دې عمل لپاره دوه شرایط دي. یو شرط دا چې په معنا د حال استقبال باندې بوي، او بل دا چې په شپږو سیزه کو به سیز باندې اعتماد کړي. یعنی د دې مخکې به موصول راغلی، یا مبتدا راغلی، یا موصول راغلی، یا بدل حل راغلی، او یا به حرف استفهام او یا به حرف نفی راغلی. کدا دینو بیا به معنا نه و. او که چرته اسم فاعل لکیرو نو بیا دا شرطونه کوم معرفو په الف لام سره، الف لام موصولی سره بیا وردا شرطونه نشته ځکه چې دا په زیاده اسم فاعل بیا په زیاده ماضی باندې استعمال شي، په زیاده فعل باندې استعمال شي. اسم مفعول لاره اسم مشتق ته ویلېږي چې دلالت کوي په ذات باندې چې معنی مصدر په هغه باندې واقع شي. او اسم مفعول د ثلاثي مجرد د مفعول په ځان راځي، او د غیر ثلاثي مجرد نه لدغه باب د فعل مضارع مجرور په ځان باندې راځي سره د تبدیلی نه. تبدیلی دا چې علامت مضارع به حذف کو د دې په دې باندې ممی مضموم لګو ما قبل اخر لبا فتحه ورکو تاخير کې به تنوین تمکن جاری کو. او دام د خپل فعل مجهول په شان عمل کوي. بیا په تیر سبق کې منګه صفت مشبہ ویلو چې صفت مشبہ د هر هغه اسم ته لګيږي چې دلالت کوي په ذات باندې چې معنی مصدری پای پورې قائمه په طریقه د ثبوت باندې. ثبوت موږ ویل چې یو پیر وته ورنه راوته به دا معنی چرته هم ناخواږي. او د دې سری د دې اوزان د ثلاثي مجرد نه د اسم فاعل او د اسم مفعول د وزن نه علاوه دي انده په سیمه سره پیژندلېږي. او دا هم د خپل فعل په شان دي عمل کې خدای شرط پوره نه په مان د حال استقبال ولا شرط پکې نشته لري. ځکه صفت مشبہ وای دي چې پای کې با ټول ما زمانه چنده مونږلېږي یو پیر پکې ونه او او د صفت مشبہ مسائل په 18 قسم باندې ته مسائل ځکه وي چې بده کې لکه احسن او حسن او قبیح او دا پکې راځي. نو 18 قسم دي، 18 قسم جوړولو اسانه طریقه دا و چې موږ ویلو صفت مشبہ په حذف حال خالین یا معرب باللام یا معرب باللام نوي. هر صورت په خالین ذو حالنا یا معمول لري چې صفت مشبہ معرب باللام وي، نو معمول لري بیا معرب باللام وي، یا به معمول مضافي او یا به معمول نه معرب باللام وي او نه به مضافي. او نو درې صورتونه دا شو. او که صفت مشبہ غیر معرب باللام و نو معمول لدی بیا مضافی یا به معمول لدی معرب باللام وی، یا به معمول نه معرب باللام وی او نه به مضافی. دا شپږ صورتونه شول. او د هر شپږو کې د هر درې صورتونه یعنی مرفوع منصوب مجرور درې صورتونه جوړیږي، نو ټوټل 18 دي. په دې 18 کې بیا موږ ویلو چې په دې کې نه پکې احسن دي. احسن پکې هغه دي بګمو کې چې یو ضمیر راغلی، یو صورت دا پکې دوه پکې ممتنع دي، چې بګمې کې دغه فاعل پکې مرفوع او بیا پکې هم هغه عمل پکې نه شوی دی. یو پکې مختلفون فيه دی، یعنی اضافت پکې پورا عمل نه کړي، اثر نه کړي، نه ممتنع دي. یو پکې مختلفون فيه دی. دوه پکې حسن دي چې بګمو کې دوه ضمیرونه دي. او سلور ته دا پکې قبیح دي. قبیح هغه صورتونه دي پکم کې چې ضمیر نه وي چې صفت مشبہ راځي. دا خبره اترې دا شوې دا مسائل او دا هغه شډول او ټیبل لا ټول موږ وسکړو. پس نن سبق کې په اسماء عاملو کې
اخرنه نمبر اسم تفضیل بیان ہے دا ختم شي بیا ان شاء الله اسم باس به ختم شي به فعل شروع شي نو اسم تفضیل دا هغه اسم ته لګيږي چې د فعل مضارع نه مشتق شوی د پاره چې دلالت وکړي په هغه موصوف باندې چې هغه کې زیادت په نسبت د غیر موندل کېږي په هغه موصوف باندې چې نسبت پکې چې زیادت پکې په نسبت د غیر باندې موندل کېږي چې زیادت پکې په نسبت د غیر موندل کېږي په اسم تفضیل کې او په صيغه مبالغه کې فرق دی تاسو بری المصيغه کې ویلي المصيغه کې تاسو ویلي چې په اسم فاعل او په صفت مشبه کې څه فرق دی دلته ویلو کنه او بیا دا چې په اسم تفضیل کې او په صيغه مبالغه کې څه فرق دی نو په اسم تفضیل کې معنی مصدری زیاته موندل کېږي او په صيغه مبالغه کې هم معنی مصدری زیاته موندل کېږي او شرط ولا ردا ده چې په اسم تفضیل کې دا معنی مصدری زیاته موندل کېږي خو نسبت پکې غیر ته ملحوظ وي نسبت پکې غیر ته ملحوظ وي او په صيغه مبالغه کې معنی مصدری زیاته موندل کېږي خو نسبت پکې غیر ته ملحوظ نه وي لګاون معنا کو زید ازربو زید ډیر زیات وهم کړي نو د چا نه ډیر زیات وهم کړي دا به خامخاوه چې د عامر نه لري کړه بکر نه لري د چا چې غرواله بیان کیږي ایت مفصل وای د چا چې غرواله بیان کیږي ایت سوال پچا باندې چې بیانې ایت مفصل علیه وای د اسم تفضیل لپاره دا خبره ضروری ده چې مفضل او مفضل علیه په پکې دواړه مذکور وي کچرتا مفضل علیه مشهور وو او د قرائن نو دغه پته لګیدل نو بیا لګی ته مفضل علیه جندا معذوف کول شي نو الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی نو الله تعالی د سن لوی دی مفضل علیه نشته خدای لګی چونکه قرینه موجود چې الله پاک د هر څه نه لوی دی نو الله اکبر من كل شيء دا من كل شيء دا مفضل علیه دی خو شو به باندې او په صيغه مبالغه کې دا خبره نه لګته زید ذرام زید بهتر سو هم کړي زید ډیر زیات هم کړي نسبت په غیر د ملوث نه چې چا په نسبت باندې نو زید ازرم من عمرو معنا منکو زید ډیر زیات هم کړي خدا عمر نه او زید ذرام معنا زید ډیر زیات هم کړي پوه شو به باندې نو اسم تفضیل دا هغه اسم ته لګیږي چې د فعل مضارع نه مشتق شوی د پاره چې دلالت وکړي په هغه ذات باندې په موصوف باندې چې معنی مصدری پکې په نسبت د نور زیاته مونږ لګیږي چې معنی مصدری پکې په نسبت د نور او صيغه مبالغه به څه تعریفي چې معنی مصدری پکې زیاته مونږ لګیږي دا په پکې نه وایو چې په نسبت د غیر باندې چې معنی مصدری پکې زیاته مونږ لګیږي دا صيغه مبالغه ده او چې معنی مصدری پکې په نسبت د نور زیاته مونږ لګیږي دا به څه لري اسم تفضیل ده دې خبره باندې پوه شئ بلې خبره باندې پوه شئ او د اسم دا خبره سره هم یاد کړئ چې د اسم تفضیل لپاره دا خبره ضروری ده چې د دې لپاره به مفصل علیه مذکور وي سبب مذکور وي مفصل او مفضل علیه څه ته وایي د چا چې غورواله ذکر کړل شوی ایت مفضل وایي پچا باندې چې غورواله ورکړل شوی ایت مفضل علیه وایي پرې پوه شئ زموږ خبره ده چې د اسم تفضیل اوزان نو اسم تفضیل صرف د ثلاثي مجرد ناراضي د افعالو په وزن باندې اسم تفضیل صرف د ثلاثي مجرد ناراضي د څه په وزن باندې د افعالو په وزن باندې او د ثلاثي مجرد کې هم هغه اسم هغه ثلاثي مجرد چې باید کې د لون او د عیب معنی نه وي د رنگ او د عیب معنی پکې د ثلاثي مجرد ناراضي او د هغه ثلاثي مجرد ناراضي چې باید کې د رنگ او د عیب معنی پکې نه وي د رنگ او د عیب معنی چې په کوم کې په ثلاثي مجردو کې د رنگ او د عیب معنی وا د رنگ او د عیب دا غینا د افعل وزن دا د صفت مشبه راځي لکه احمر دا صفت مشبه ده احمر اسود ابيض دا اسم تفضیل نه دی د افعل تاسو اوس کال به ویلي چې افعل په درې قسمه ده افعل اسمي افعل تفصيلي اتاوسو استاد ما په خلک په دې لیکلي ځکه چې په کتاب کې دا نشته ده هل لیکلي کنه چې افعل په درې قسمه ده افعل اسمي
افعل تفضیلی افعل صفتی افعل اسمی چې افعل وزن د چانوم کې قبل چې لکه احمد او اکبر او دا او افعل تفضیلی چې وزن د افعلوي خو بای کې اسم تفضیل والا معنی پرته وي پوه شئ لکه موږ وایو اکبر د هر چا نه لوی اشکر د هر چا نه شکر وسنګړي پوهیږئ ازرا بوډه زیات په هم کې او افعل صفتی دي ته ویل کېږي چې یو صيغه د افعل په وزن باندې وي یو صيغه د افعل په وزن باندې وي او هغه دا پکې پرته صفتی معنی پکې پرته صفتی معنی پکې پرته لکه احمر او اسود او ابيض او دا پوهیږئ مې معنی ها نو چې د افعال تفضیلی او د افعال صفتی په منځ کې فرق راشي د دې وجنه د دې ثلاثي مجرد چې پای کې د لون او د عیب معنی وي دا نه بن راځي کله لون او د عیب معنی پکې وا او پای کې وزن د اسم تفضیل لاګي نو به اسم تفضیل نه بلکې سوي صفت مشبہ وي صفت مشبہ تاسو چې یو پیر په یو کوو وتا نو بیا د لګي نه ثبوتی معنی پکې لکه احمر یو سړی سور دی نو کده ولاړ ټیم سور دی او کناس ټیم سور دی او کار څنګه خو سور دی یا اسود دی تور دی نو که هر څنګه له خطور ده واښوي د اسود معنی دا نه ده چې بدی کې دا تورواله په نسبت د نور زیات مندل کېږي دا معنی باندې کو یا اعمى دا ولګي اعمى بعض اعمى یو افعل وزن ده اعمى یا اعور اصم ابکم دا ټول دي نو دا د اسم تفضیل په وزن باندې راغلي دي او اسم تفضیل نه دي واښوي نو د ثلاثي مجردونه با اسم تفضیل لازم د افعل په وزن باندې ولا هغه ثلاثي مجرد نه برازي چې باقي د لون او د عیب معنی نه وي لکه ضربات مون اسم تفضیل له سبب نه راځي اضرب د نصغرين ترونه انصر د فتح يفتحونه افتحوا واښو باندې د غیر ثلاثي مجردونه اسم تفضیل ناراضي د غیر ثلاثي مجردونه اسم تفضیل تاسو به المشترک ویل دي عايز کال ان شاء الله به مراکب هم وای د اسم تفضیل وزن د ثلاثي مجرد غیر ثلاثي مجرد نه ول ناراضي حال ته ویل دي کنه حال ته ویل ها نه دی ویل اوس وره د غیر ثلاثي مجردونه اسم تفضیل ولې ناراضي ذکر ناراضي چې د اسم تفضیل د لپاره وزن د افعلو مقرر دی د اسم تفضیل لپاره وزن د افعلو مقرر دی اوس په ذکر راکاو چې د غیر ثلاثي مجردونه په افعل وزن منګ راولو نو که د غیر ثلاثي مجردونه وزن ته د افعلو راولي نو څغروپ په کې راغی نه لري کې څغروپ ته پکې لري کې لګا یستخرج ده اون د یستخرج نه چې اخرج جوړه نو یا سین تابت لري کې کنه نو کته دي حروف چیرې حروف ته لري کومه او صيغه افعال ته جوړوما نو بیا هغه په دلالت نه کوي او کته دي حروف نه لري کې ته چیرې دغه به یو ته نو بیا دي افعال وزن جوړیږي نه افعال وزن دي جوړ دا خبره حالت کړی دا واښوي بیا په کې دا خبره هم کړی دا کې چې کته ثلاثي غیر ثلاثي مجردونه او هغه ثلاثي مجرد باقي د لون او د عین معنی دا غیر اسم تفضیل ناراضي خو ته چې نه زه قرارې کومنو او زه بخامه د اسم تفضیل لا علماء او چې ما اسم تفضیل نه راوځم زه قرارې کوم نو دا غیر لپاره طریقه ده چې اشد یا اکثر دا به ولګي او دا غیر رستو به مصدر منصوب ولګي نو بس خبره به ختم شي لکه ترى باب استفعال نه ته چې اسم تفضیل لا علماء زم ناراضي ته نه زه خو ته راولم چې راولې نو اشد بولګي او بیا مصدر منصوب ولګي اشد استخراجا الګا د لون او د عیب ولا معنا چې په ثلاثي مجرد کې او دا غیر اسم تفضیل نه راځي دغه ته راولم نو چې راولې اکثرو به مخ ولګي اشدو به مخ ولګي او رسل حمرتن بولګي مصدر منصوب نو بس را بشي اشد حمرتن اشد استخراجا الګا دالته ویل دي کنه دلته په عربی کې ولته په فارسی کې ویل دي وګورئ فصل اسم التفضیل اسم تفضیل اسم مشتق من فعلين دا اسم ده چې مشتق شوی وي راوتلی وي د فعل مضارع نه ليدل د بار دوی چې دلالت وکړي دغه اسم على الموصوف فموصوف باندې بزياده على غيره سره د دې زیادت موجودی په بغیر باندې زیادت یعنی معنا مصدری پرې کې په نسبت د نور باندې زیاده مندلګي وصيغته افعل او داغه وزن افعلو ده خدا کم دینا فلا یمنا پس د دې صيغه ناراضي د دې وزن ناراضي
د دې وزن ناراضي الا من الثلاثي المجرد الذي مگر د هغه ثلاثي مجردنا ليس بلون ولا عيب چې پای کې لون او عیب ولا معنا نه وي چې پای کې لون او عیب ولا معنا نو ګره هغه ثلاثي مجردو د غیر ثلاثي مجرد نه غونه راځي او په ثلاثي مجرد کوم دا ثلاثي مجرد راځي چې پای کې د لون او د عیب معنا نه هو زید افضل من الناس زید غره افضل الناس زید د خلقونه غره له زید د خلقونه نو ځل کې دا افضل اسم تفضیل له او مفضل علیه په کسی شی له ناس او مفضل زید فإن كان زائدا على الثلاثي وزدا وجه دوی چې خو برابرې کوم نو او زبر غیر ثلاثي مجردنا او لون او عیب ولا معنی نه بزا اسم تفضیل راولما نو هغه لپاره دوی ته طریقې فإن كان زائدا على الثلاثي ثلاثي کچر دا کلمه زیاده او په ثلاثي باندې او یا ثلاثي وا خلون او عیب ولا معنی پکې وا يجب واجب دي ايجبنا افعل من ثلاثي مجردين چې دې وزن مجرور کړي د افعل د ثلاثي مجردنا ليدل على مبالغه او شده وكثره دا بار د دې چې دلالت کوي په مبالغه باندې یا په شدت باندې یا په کثرت باندې ثم يذكر بعده مصدر ذلك الفعل منصوبا بیا بدغه اشد یا ابلغ یا اکثرون رسوبا دغه فعل منصوب ذکر کې على التمييز او دا منصوب د تمیز د وجنه هو اشد استخراجا ترکیب څنګه کوما هو ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اشد اسم تفضیل اشد اسم هو ضمیر پکې ممیز هو ضمیر پکې او استخراجا ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز نه فاعل جدا اشد لپاره هو اقوى حمره هغه ډیر زیات قوی د سروال په اعتبار سره نو ترکیب خو نه شم کوله اقوى اسم تفضیل او هو ضمیر پکې ممیز او حمره تمیز او اقبح عرجا يعني ډیر زیات قبیح ده دغه غړوالي په اعتبار سره عرج ګټه وي ليس على الاعمى عرج ولا على الاعرج حرج وقياسه ان يكون للفاعل كما مر ودې دا خبره کوي چې عام طور باندې په اسم تفضیل کې معنی د فاعلیت زیاته مندلېږي عام طور باندې په اسم تفضیل کې معنی د فاعلیت زیاته مندلېږي لکه زید اضرب من عمرو زید ډیر زیات وهم کې لري عمرنا زید انصر من عمرو زید ډیر زیات مدد کوونکی لري عمرنا او کله دا اسم تفضیل دا وزن پدې کې معنی د مفعولیت هم زیات سره مندلېږي لکه اعذر معنی ډیر زیات معذور او اشهر معنی ډیر زیات مشهور اشغل معنی ډیر زیات مشهور لکه کوشوي یعنی عام طور باندې په اسم تفضیل کې معنی د فاعلیت زیاته مندلېږي او کله پدې کې معنی د مفعولیت زیاته مندلېږي وقياس ان يكون للفاعل او قياسي دا یعنی عام طور باندې قاعده په طور باندې دا اسم تفضیل دا راځي د معنی د فاعلیت د زیاتوالي لپاره کما مره لکه څنګه چې مثال تیر شول وقد جاء للمفعول قليلا او کله د مفعول په وزن مفعول لپاره د مفعول یعنی د مفعولی معنی لپاره د زیارت لپاره راځي لکه اعذرو معنی ډیر زیات معذوره او اشغلو ډیر زیات مشغوله اشهر مشهور و استعمالو على ثلاثه او په دې د پورپوش لکه د دې پورې مڅ چل وکړو یو اسم تفضیل تعریف وکړو د مفضل علیه خبره وکړه به اسم تفضیل او په صيغه مبالغه کې فرق وکړو دا درې خبرې په یو کې وکړې ویمه خبره مونږ دا وی چې دا اسم تفضیل د سب وطن باندې راځي د کم باب نه راځي د سل ثلاثي مجرد نه راځي او په ثلاثي مجرد کې هم دا هغه بابونه نه په کم کې چلون او عیب ولا معنا او د سب وطن باندې راځي د افعال وطن باندې افعال مذکر او فعل مؤنث او که د غیر ثلاثي مجرد نو په ثلاثي مجرد کې عیب او لون ولا معنا چې دا نه راځي او کتب یم چې سره علما نو اشد اکثرو په بلا ولا کې او بیا ورستو مصدر منصوب ولګي نو راوښتي او درېمه خبره موږ دا وکړه چې بل عام طور باندې خبرې چې په دې اسم تفضیل کې معنی د فاعلیت زیاته مندلېږي او کله به معنی د مفعولیت هم زیاته مندلېږي صحیح شولا و درېمه خبره سلورمه دا چې د اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې به طریقې سره خامخا کیږي د اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په یو طریقې سره کیږي
د اسم تفضیل استعمال یا کیږي په من سره لکه زید افضل من عمرو اسم تفضیل استعمال کیږي په من سره لکه زید افضل من عمرو ذم د اسم تفضیل استعمال کیږي په الف لام سره لکه زید الافضل زید الافضل زید الافضل او دریم نمبر دا چې د اسم تفضیل استعمال کیږي په اضافت سره لکه زید افضل القوم افضل القوم وانا شو بری باندې د اسم تفضیل اضافه استعمال په څو طریقو سره کیږي په دریو طریقو سره نمبر 1 فمن سره فالف لام سره او په اضافت سره پوه شو بری باندې د اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په یو طریقې سره کیږي درې طریقې کمی دي من سره او په الف لام سره عام طور باندې چې دا استعماليږي نو دا په د من سره استعماليږي لکه زید افضل من عمرو ښه اوس چې کله د شي کنه چې اسم تفضیل دا په من سره استعمال شوی اسم تفضیل په من سره استعمال شوی نو دا اسم تفضیل با د خپل موصوف سره دا اسم تفضیل به همیشه لپاره مفرد راځي اسم تفضیل به همیشه لپاره مفرد راځي برابر خبره ده کله دا موصوف مذکر وي او مؤنث وي که موصوف مذکر وي او مؤنث وي که موصوف واحد وي تثنیه وي او جمع وي فوجوي او کچرته دا اسم تفضیل د دې اضافت شه او په الف لام سره اسم تفضیل د دې استعمال شو بس سره په الف لام سره نو دا و بیا د خپل موصوف سره یو شان راځي که موصوف مذکر او واحد مذکر او واحد مذکر راځي لکه زید الافضل الزيدان الافضلان الزيدون الافضلون الهندة الفضلى پوښوي باندې لکه پوښوي او دا کله چې اسم تفضیل استعمال دا په اضافت سره شوی اسم تفضیل استعمال په اضافت سره شوی نو دا اسم تفضیل واحد راوړل هم جایز دي او د خپل موصوف مطابق راوړل هم جایز دي پرې باندې پوښوي د اسم تفضیل استعمال په څو طریقو سره کیږي په دریو طریقو سره په کم طریقې سره اسم تفضیل استعمال په من سره کیږي اسم تفضیل استعمال په الف لام سره کیږي او د اسم تفضیل استعمال په څه سره کیږي په اضافت سره کیږي وس دا وشولا وس دا خبره کو چې اسم تفضیل چې په کومه طریقه باندې استعمال شي نو د دې دا موصوف په څنګه راوړو د دې دا موصوف په څنګه راوړو نو که اسم تفضیل د سوې اسم تفضیل دا مستعملو په من سره مستعملو په څه سره من سره نو په دې کې به موصوف په اسم تفضیل به همیشه مفرد وي اسم تفضیل به همیشه مفرد لکه د دې لپاره مثال وایي لکه ته زید افضل من عمرو وګوره دلته واحد مذکر دی او افضلو دی وی کنه الزیدان افضل من عمرو او الزیدون افضل من عمرو او الهند افضل من عمرو په ټولو کې د اسم تفضیل نه بدلېږي پوه دویم نمبر اسم تفضیل دا چې مستعمل په الف لام سره نو دا اسم تفضیل با موافق وي دا موصوف سره لکه زید الافضل او الزيدان الافضلان او الزيدون الافضلون دا وګورئ الهند الفضلى ٹھیک شو نا ګورئ دا واحد مذکر دی اسم تفضیل واحد مذکر راوړو اسم تفضیل واحد مذکر دی تسنیه مذکر دی نو تسنیه مذکر جمع مذکر دی جمع مذکر راوړو واحد مؤنث دی واحد مؤنث دی جمع تسنیه د بس او نمبر 3 اسم تفضیل دا کا مستعمل او بس سره مستعمل او په اضافت سره نو اسم تفضیل واحد راوړی شي
واحد هم راوړی شي او د موصوف مطابق هم راوړی شي. لکه څه مثال کوي زید افضل القوم هم ویلی شي په دې خو یو شان دی الزیداني افضل القوم هم ویلی شي او افضل القوم هم ویلی شي الزیدون افضل هم ویلی شي او افضل القوم هم ویلی شي. پوه شو مې باندې په دې پوه شوې اوس ولې دا وجه وایو وجه دا ده د الاولي صورتو چې کله اسم تفضیل دا استعمال په من سره وشي نو دا من د افضلو یو جز وګرځي. دا اسم تفضیل دا چې کله د استعمال په من سره وشي نو دا من د افضلو د اسم تفضیل یو جز وګرځي. څه وګرځي؟ نو اوس تبا چې بدلواله کې نو په دې اسم تفضیل کې بکې نو په اسم تفضیل کې د دې سره چې کله من یو ځای شو نو دا سره متصل شنو په منځره د یوې کلمې شو نو په منځ کې خطه تغیر کولای نشي او که په اخره کې نو په اخره کې دا اسم تفضیل دی نو په اخره کې کومین راغلی دی. پرې خبره باندې پوه شئ چې دا افضلو د دې سره چې کله من متصل شي نو دا من نه متصل کېدو د وجه نه په منځره د یوې کلمې شي. نو اوس کته دا په دې کې تبدیلی کوي نو د اسم تفضیل کې کولای نشي لکه چې من وسره متصل دی او د کلمې په منځ کې تبدیلی کیږي نو او کته په افضلو کې اسم په دې کې ته دغه نه کوي په دې کې تبدیلی نه کوي په دې من کې نو من خو اسم تفضیل دی نه په دې باندې پوه شئ نو دلته کې کوڅه تبدیلی په ټول صورتونو کې به یو شان راځي. صحیح شو لا او د دیم صورت چې کله اسم تفضیل مستعمل په الکلام سره نو دا موصوفي زید الموصوفي ولا افضل ولا صفت وي او په موصوف صفت کې په تعریف تنکیر کې او آیت تسنیه جمع کې په اعراب کې بدی کې مطابقت وي دلته مطابقت ته زید موصوف ده افضل ولا صفت ده الزیدان موصوف ده افضلان ولا صفت ده الزیدون صفت ده. صحیح شو نه او چې کله اسم تفضیل مستعمل په اضافت سره نو د دې من سره مشابهت ده اسم تفضیل مستعمل په من سره مشابهت ده. اسم تفضیل په دا مستعمل به من سره پس ته یو سره مشابهت ده لکه څنګه چې په دې اسم تفضیل کوم چې مستعمل شوی په من سره په دې کې مفصل علیه ذکر وی د قشانتی په چې کوم مسور دوی اسم تفضیل په اضافه سره استعمال شوی نو پای کې هم مفصل علیه ذکر وی لکه پوه شو به دی باندې اسم تفضیل مستعمل بمن پدې کې زید افضل من عمرین نو دا عمرین مفضل علیه دی کنه او پدې زید افضل قوم کې قوم مفضل علیه دی کنه نو د دې اسم تفضیل چې مستعمل به اضافت سره د دې مشابهت راغلی اسم تفضیل مستعمل بمن سره واخې به باندې نو دغه مشابهت وجنه چې الله کې او مشابهت بس کې نه د مفضل علیه په ذکر کېدو کې مشابهت بس کې نه لکه دلته مفضل علیه ذکر ده دلته مفضل علیه ذکر ده دا مفضل علیه د ذکر کېدو د وجنه چې د دې پای کې اسم تفضیل ته مستعمل به وي نو بدري وړ حالتونو کې یو شان دی راځي دلته کوم بدري وړ حالتونو کې یو شان راغلی دی جایز او د دې چونکې د دې ما قبل د پاره چونکې دا صفت هم جوړیږي د ما قبل د پاره څه جوړیږي نو دا هغه د وجنه دا د خپل موصوف مطابق نه دا ویل شي. زید افضل القوم ویل شي زیدان افضل القوم ویل شي او زیدان افضل القوم ویل شي الزیدون افضل القوم ویل شي او زیدون افضل القوم ویل شي. ورشوي دې باندې اوس وګورئ دا واستعماله على ثلاثه اوجه د اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په طریقو سره کېږي په دریو طریقو سره کېږي. دا اوس ګوره اوس که چېرته اسم تفضیل ته اوس وایي الله اکبر نه الله اکبر له اسم تفضیل شته او یو حالت ورسره هم نشته دی نو څه به وایي چې دلته هغه مفضل علیه محذوف ده مفضل علیه سره محذوف ده او دلته موږ په اول کې دا خبره وکړه چې مفضل علیه دا مشهور وي نو د قرائن د وجه نه هغه حذف کېدی شي نو الله اکبر من کل شیء نو د اسم تفضیل استعمال په اکبر کې پس سره وشو فمن سره واستعماله على ثلاثه اوجه او استعمال اسم تفضیل په دریو طریقو باندې
نمبر 1 اما مضاف یا مضاف لك زید افضل القوم او معرف باللام یا معرف باللام لك زید افضل او بمين یا بدذات مستعمل بمين سره لك زید ترکیبون سره کوي کنه زید افضل القوم بس ترکیبی افضل اسم تفضيل او القوم ولا فاعل مضاف اليه افضل اسم تفضيل القوم ولا مضاف اليه افضل اسم تفضيل مضاف القوم مضاف اليه مضاف صاحب المضاف له خبر زيد الافضل تركيب زيد موصوف او الافضل ولا او زيد افضل من عمرو زيد مبتدا افضل اسم تفضيل هو ضمير بقى فاعل من عمرو جار مجرور متعلق بافضل کوي ويجوز في الاول او جائز دی په اول کې اول نه څه مطلب دی لکانو چې په اضافه سره استعمال شوی منګه دا په دې د بورډ باندې چې ماته سو وصل نو منګه اول مستعمل ببین وکړو پوه شو به باندې ځکه منګه مستعمل ببین وکړو چې ماته سو وجه کوله نو چې دا اول نه وته تاسو نه ذکر نه به درې باندې نه پوهیږئ بیا په کتاب کې لاول دا درېم ذکر کړی خو ځکه دا په وجه نه دی ذکر کړی وجه لاندې به شي کې لیکلي وجه تاسو مخکې کتابونو کې بیا څه وایي دلته سبت او صدا خبره کړل عمر ته وجه ویله ويجوز في الاول او جائز دی په اولنی کې افراد الافراد افراد څه مطلب دی یعنی اسم تفضیل مفرد راوړل اسم تفضیل ومطابقه اسم التفضيل للموصوف او د اسم تفضیل د موصوف سره مطابق کول په افراد تسنیه جمع کې لکه زید افضل القوم ویل شي او زیدان افضل القوم ویل شي او افضل القوم ویل شي زیدون افضل القوم ویل شي او افضل القوم ویل شي ولي ویل شي وجه ځوان ولي ویل شي ځکه چې د دې مشابهت ده د اسم تفضیل هغه اسم تفضیل سره چې مستعمل شي پس سره فمن سره او د موصوف هم د ما قبل د صفاتهم د ما قبل لپاره جوړیږي او د دوان په کې جایز دي پوه شئ وفي الثاني او په دویمه کې دویم کوم یو دی اسم تفضیل استعمال پس سره شوی کلام سره یجب المطابقه د سره مطابقت لازم ده مطابقت ولې لازم ده ځکه چې دا صفت جوړیږي د ما قبل لپاره او د موصوف صفت په منځ کې مطابقت وي نو څنګه به ما زیدون الافضل او زیدان الافضلان او زیدون الافضلون وفي الثالث او په درېمه کوم یو ده د اسم تفضیل استعمال پس سره فمن سره اسم تفضیل استعمال په من سره شوی نه لغیر لپاره مثال لا يجب كونه مفردا مذكرا ابدا واجب دي چې دا اسم تفضیل به همیشه لپاره سوي مفرد او مذکر به همیشه لپاره لکه زید هند الزيدان الهندان والزيدون والهندات لکه دا ټول کا هر څنګه راځي او افضل من عمرو بو سره راځي لکه پوه شو به باندې وجه سره چې د دې د امین د اسم تفضیل سره د شدت اتصال د دې په منزله د یوې کلمې ګرځیدل په منزله د هغه جز ګرځیدل نو کته اسم تفضیل کې تبدیلی کې نو د کلمې په من خو تبدیلی نه کیږي او کله امین کې تبدیلی کې نو من خو اسم تفضیل نه لري دا لاندې په دې اشیاء کې لیکلي دي تاسو به ان شاء الله بیا په کافیه کې وتاوس ته بیا اسانه کې تاسو دا اوس زده کړل خاجي وځه بل خبره ده چې اسم تفضیل همیشه لپاره په خپل ضمیر کې عمل کوي اسم تفضیل همیشه لپاره په خپل ضمیر کې عمل کوي ځکه اسم تفضیل دا عامل ضعیفه ده او د دې لپاره صرف دغه معمول چې کوم ضمیر مستتر پای کې دا کوي نه په ضمیر بارش کې عمل کوي انا په اسم ظاهر کې عمل کوي صرف یو خبره ده چې الله کې دا په اسم ظاهر کې عمل کوي نور نه کوي واښوي وګوره وعلى الاوجه الثلاثه او په دې درې وانو صورتونو کې با یذمر فيه الفاعل په دې کې فاعل همیشه لپاره سوي پټوي ضمیر به وي او هو يعمل في ذلك المضمر او دا به عمل کوي صرف په دغه څه کې ولا يعمل في المظهر اصلا او في المظهر اصلا او دا په اسم ظاهر کې د سر ناړو عمل کوي نو الا في مثل قولهم مگر د دې قول په مثل کې كما رايت رجلا احسن في عينه الكهل منه في عين زيدين دا صفاقه خالي دیتا پدې کتابونو کې مسأله الكحل ویل کېږي څور دا وي کول رانجو دا
نو دلته ټوله درانجو خبره ده نو دی وجینا دې تسویل کی مسأله الكحل نور دا وای چې دا له کوم ځای راغتا نه هو ویری دا نو ته ورته چې او ویری مې دا وای ما دا مسأله الكحل حلقه دا مسأله الكحل څه شي نه نه به چې دا خو زنه شوم ویلې لکه چې خلک وای کنه چې بدی مبدي سیټ کې دوه ځایونه ګرانډي یو بګی د صفت مشبره سبق دی خپل استاد یو بګی دا ګرانډي ایو بګی دا ګرانډي نو هغه مته سو الله پاک وکړي وای کنه بدی مې هم په پاک وګه ها نو زمون کوس کې زنيشته موږ کو نه شو کوو موږ خپل کوشش کوو مهنت وکړو او په هغه یو څه کوو الله تعالی نو مثال سره ما رايت رجلا اكثر في عينه الكحل منه في عين زيد معنى دوغه ما رايت رجلا ما نه لري یودا سي سړی ما نه لري احسن في عينه الكحل چې خيستوي د هغه پسترګو کې رانجا منه دا غنا في عين زيدين دسترګو بزيت دسترګو زه دا ان شاء الله سبا وځم وخت په دې اپډیټ صحیح نه دا ان شاء الله سبا وځم تاسو اوس دشته واړو نن موږ سبا کې څه خبره وکړلې یو موږ دا اسم تفصیل تعریف وکړو او بیا موږ اسم تفصیل د ثلاثي مجرد ناراضي او دا ثلاثي مجرد چې لون او دای معنی پکې نه وي او دا غي نه ولې ناراضي نوای کوم دا خبر وکړه چې اسم تفصیل لغیر ثلاثي مجرد نه څنګه ناراضي چې بیا پکې دا وزن نه برابرېږي او دا لون او د عین نه اسم تفصیل والا صفت مشبہ باندې راځي او بیا موږ وی چې ګرم غوړو چراول کې نو څنګه به دراولو دا خبر وکړه او بل دا وکړه چې د دې په مصدر کې عمل بدای کې اسم فاعل والا معنی به زیات مند لګي او کله کله اسم مفعول والا معنی به کوم زیات لګي او د دې استعمال په دریو طریقو کې په طریقې سره کیږي او ولي کیږي هغه وجه موږ تاسو وی چې را دي هغه صفت با اسم تفضیل په دریو صورتونو کې څنګه برازي دا یو خبره پاتې شو له مسأله الكحل نه دا ان شاء الله بیا وای دا اصل کې دا چې اسم تفضیل دا همیشه لپاره په اسم ضمیر کې عمل کوي صرف یو صورت ده سره چې هغه اسم ظاهر کې عمل کوي هغه دا مسأله الكحل نه یاد بشي دا وړو شابه زه